وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الله تشرك به شيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركوع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميد. دا سورة حج دی آیات شپږویشتم دی اور دغه ویشتم دی. په دې کې د رب کائنات و ابراهیم علیه السلام ته حکم ورکوي چې ای ابراهیم تا ته زه امر کوم. هغه امر دا دی و اذ بوأنا کله چې موږ وټاکئ مقرر مې کړي لابراهیم و ابراهیم علیه السلام مکانا هغه ځای البیت د مسجد الحرام. بیت څه ته وایي؟ یعنی کور ته وایي. کم کور چې د هغه نوم دی مسجد الحرام چې خانه کعبه ورته ویل کېږي. الله دغه ځای ما ور وټاکئ. اوس هغه خبره چې افغانیان یې کوي وایي په ما په افغانستان کې یو ولي مانده و خو مکه به هلته جوړېدله. دا خبره د الله د قرآن خلاف ده. په دې کې الله وایي ما ورته وویل چې الله تشرک زما په حکم کې به د بل چا بل څوک به حصهداره نه ګرځوي بیه په ما سره شین د هېڅ شي وطهر پاکه ساته بیت یې زما کور للطائفین دپاره د هغه خلکو چې هغه طواف کوونکي دي. طواف دا معنا چې خلک د لیرې ځای څخه راځي دغه مکې لره بیا د هلته پر مکه شریفه باندې پر کعبه باندې دلته بیا راګرځي او طواف کوي. والقائمین چې کم خلک د هلته کې قایم دي یعنی کې وسیږي دا خلک هم د هلته به کې وسیم. اوس عربیان د الله د قرآن خلاف کوي. خلاف یې څه دی؟ خلاف یې دا دی ویصدون عن سبیل الله د الله د کوره څخه دی رامنې کوي خلک. اوس ورسه دی تا او دا مکه ته نه پرېږدي وایي دا چیز دی ته به ویزه اخلې پاسپورټ به جوړوې. دا د انګریزانو قانون دی چې د الله د قرآن د دغه سوره حج د 50 نمبر آیات خلاف کوي. بل په مکه شریفه کې چې کوم وټلان جوړ دي پر هغه پیسې اخلي. د طلب څه وایي؟ وایي ویصدون عن سبیل الله دوی د الله د لارې خلک را بندوي. والمسجد الحرام د مسجد الحرام څخه ګرځي. الله ته ګس حالت سیسې دي ته نه پرېږدي وایي ته به 50,000 روپۍ ریال جمع کوې ته بیا حج کولی شي. نو د پیسو بندګان دي. الله وایي الذي هغه رب جعلناه چې موږ ګرځولی ده مقرره کړې مې ده للناس دپاره د خلکو سواء برابره ده العاکفو چې هلته اوسېږي خلک چې په دغه سعودي کې دي فيه په دغه ملک په دغه ښار والبادي چې د بهارج لکه موږ ته د روس دی د دا ټولو دپاره دا یو شی دی. دوی نشي کولی چې موږ رامنې که چیرې دوی موږ رامنې کوي د بیت الله شریف د حج څخه نو دوی د الله د قرآن انکار دي. الله وایي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. الله زما د قرآن زما د آیاتو انکار نه کوي مګر هغه خلک چې هغه کافران دغه بادران خو یهود او نصارا جوړ کړي. په قرآن کې دا ثابته ده چې په دنیا کې دوې پارټۍ دي.
یو اولیاء د الله دي چې د الله جماعت دی، یو چې دی د شیطان ډله ده چې هغه کفار دي، بله ډله نس په دنیا کې. بیا که چیرې ته وایې زه شیعه یم، زه سني یم، دیوبنده یم، بریالی یم، الله و نبي ته وایي چې ای نبي د دغه رقم خلکو سره ستا هېڅ تعلق نسته. که چیرې ته د دې سره تعلق ساتې نو ته بیا زما په دین کې نه یې. نو اوس هم چې کم څوک ځان ته پنجشیری وایي یا توحید والا ورته وایي، ځان ته لیکي، بیا په هغه باندې ځان د حکومت کې ایږدي د پارټۍ په لحاظ سره. دغه خلک چې دي دا د الله د قرآن انکار دي، کافران دي. الله چې څوک زما نه ما سوا یو بل دین ټاکي. نو اوس په دې کې وایي په دا سوره حج کې وأذن فی الناس، خبره په دې درته کوم، الله وایي ای ابراهیم وأذن اعلان وکړه فی الناس په خلکو کې بالحج د حج په شپو کې چې شوال دی، ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، یأتو که چې راسي او رجالا په پښو سره وعلى کل ضامر په هر هغه ډنګره وښه باندې، یأتینې چې دی راسي من کل فجن د ټولو لارو سره، که هغه د امریکې سره راځي که د روس سره راځي، دی باندې به پابندي نه وي. که پابندي لګوې نو هغه آیات پر تا لګېږي ویصدون عن سبیله، دی د الله د لارې خلک را بندوي. والمسجد الحرام، د مسجد الحرام. نو دلته دا معلومه شوله من کل فجن عمیق، د ټولو لارو څخه عمیق چې لیرې لیرې، روس راځي، د امریکې راځي، د بل جنس راځي. د څه دپاره؟ اوس په دې کې معلومه شو چې د عرفات ورځ یوه راځي. په بل ځای کې دا رقم آیتونه ډېر دي، وخت نشته. الله وایي دغه کعبه چې ده، د مکه چې ده، دا مور د کلو ده، ام القرى، معنا اصل د کلو ده. چې اصل د کلو سره نور ټول الله قرآن کې وایي چې دغه شاوخوا به الله ورته وایي نبي چې دغه خپله مکه وبېروه او شاوخوا ښارونه وبېروه. نو اوس په دې کې دا معلومه شوله چې د عرفات ورځ یوه راځي، اعلان به د هغه جسه کېږي. او بیا چې په اسلام کې په انسانانو کې د روزې میاشت وي یا د حج میاشت وي، چې هغو ته ګواهي راله، دی بیا هم اختر کوي نه، دی بیا هم روزه کوي نه. نو دا د رب او د کتاب څخه انکار دی. الله وایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. الله څوک چې زما په نازل شوي کتاب باندې فیصله نه کوي، دا ټوله کافران دي. اوس که چیرې دوی وایي چې یا موږ داسې یو لکه اوس عبدالرب وایي چې کپټنیانو ویلي دي چې د پوج مدد نه وکړي، دغه نه وکړي، دا خلک کافران دي. اوس موږ دې ته دا وایو چې دغه د میاشتو باره کې اوس یو ګواه نه دی، دوه نه دي. په حدیث کې راځي که یو څلور ګواهیان یا دوه ګواهیان پېښ شولو مسلمانان باید چې موږ ته یې روزه کړو، موږ ته یې اختر کړو. اوس که دوی وایي چې یا، نو موږ دا ورته وایو چې ان کنتم فی ریب، که چیرې ته په شک یاست، د دغه 50 اسلامي ملکونه دي. اوس د افغانستان والا په پرون کې اختر جوړ کړی و. اوس په پرون کې اختر جوړول دا ناممکنه ده. د ناسا والا حساب کړی دی چې دغه د روزې میاشت به او د 13 د جمعې په ورځ به اختر دی. چې اختر کړی دی په کومه وجه اختر کړی دی؟ دې سره کوم هغه یو ګواه په ټوله افغانستان کې یا په ټوله
په دنیا کې چې دا 50 اسلامي ملکونه په نورو کې هم یو ګواه دې پیش کړي چې موږ دا میاشت ولیدله او دې اختر کې خو وجه دا ده چې ګرده زموږ ته 50 اسلامي ملکونه د یهودو او نصارا غلامان دي هغه غواړي چې د مسلمانانو په مابین کې بې اتفاقي راشي جمعه ده په ټوله دنیا کې هغه یوه جمعه ده جمعه بیا بدلیږي نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما د امت لپاره دوې خوشحالۍ دي یو د کوچني اختر یو د لوی اختر که د کوچني اختر په ورځ باندې روزه نیسي دا آرام کار دی او په لوی اختر باندې روزه نیول آرام کار دی نو چې آرام سو ته آرام ته حلال وایې نو ته د الله د قرآن انکار نه د نبي د حدیثو نه خلاف نو اوس ورته وایي وان کنتم فی ریب که یاست تاسو په شک کې مما د هغه خبرونه کلامنا چې الله او نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا پر خپل بنده باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم که دوی په شک کې دي نو فاتو تی راوړي بصورت یو صورت من مثلی او په مثل د الله د قرآن وادو راوغواړئ شهداکم خپل شیخ القرآن شیخ الحدیث مناظر الاسلام ستاسو امامان د شیعیګان هم 12 امامان دي سنیان هم 12 امامان دي ولې دا په دې باندې هغه هم یو امام وټاکئ آیم یو امام وټاکئ دا پارټۍ چې جوړیږي دا په ضد کې سره جوړیږي دلته زموږ ته په پښین کې په پاکستان کې وایي 4 مذهب حق دي و چې حق دی بیا ته ولې په هغه پسې لمونځ نه کوې امام ابو په دې ګوره پنجپیران موږ ولې کافران بولو اهل حدیث ولې موږ کافران بولو مشرکان یې بولو دیوبندیان ولې کافران بولو شیعیګان ولې کافران بولو تبلیغیان ولې موږ کافران بولو دا هر ډله په دې موږ بولو رب په قرآن کې په 3 آیاتو کې ویلي دي چې کشمیر ته 2 کاله ته یې ورکړه پنجپیریان حنفیان دیوبندیان بریلیان یا 2.5 کاله ته یې نو د الله د قرآن انکار راغلی که نه راغلی تراویح دي د الله په قرآن ثابته ده او د نبي په سنت ثابته ده سوره مزمل وګورئ سوره اسراء وګورئ زمر وګورئ او سوره فرقان وګورئ چې دغه لمونځ چې ته د ماخستن د لمانځه یا 8 رکعته کوې یا 8 رکعته دا بدعت کار دی دا د شپې لمونځ دی د شپې د اخر او د کور لمونځ دی دا د مسجد د جومات لمونځ نه دی د چا پلاره کسان که ثابته کړي چې الله قرآن کې ویلي سته دا د ماخستن د لمانځه سره وکړه د سهار 2 رکعته لمونځ دی هغه 2 رکعته چې موږ کوو هغه چې دي په نفلیاتو کې دي د ماپښین 4 رکعته لمونځونه دي هغه 6 رکعته چې موږ کوو هغه نفل دي که چا وکړو ثواب شته که نه وکړو عذاب نشته د مازدیګر بیا 4 رکعته دي د ماښام د او 3 رکعته فرض دي 20 رکعته د دې بعد کې سنت دي او نفل شته هغه کې وکړه ثواب شته 2 رکعته هم راغلي دي 6 هم راغلي دي 20 هم راغلي نو زموږ ملایان په دا 2 رکعته موږ ته دی ګرځولي دي لکه واجب هغه 20 رکعته نه پېژني او 6 رکعته نه د ماخستن لمونځ 4 رکعته او 2 رکعته نفل دي دا 3 رکعته چې موږ کوو دا موږ همیشه د ماخستن دا په اسلام کې نشته هغه سړي دپاره چې دی ستړی ګرځه ورځ روزانه کړي یا ناجوړی دی د شپې ناممکنه چې راکښېني نو که یو ورځ په وخت کې او د ضرورت وي کې باک نشته که دی قصر عادت جوړي بیا زموږ خلکو دا وتر چې بولي واجب یې بولي واجب معنا دی لکه د ماښام لمونځ ته کوي
یا د ماپښین دا دوی د ځانه دا فتوا رسېدلې. که چیرې واجب سي نو بیا ته ولې دا یو رکعت نه کوې دا وتر؟ دا وتر 2 رکعته وکړه او سلام وګرځوه بیا یې وکړه، دا ولې نه کوې؟ 3 رکعته په دا یوه نیت کېږي سلام پکې نه ګرځي، دا ولې نه منې؟ 5 رکعته په یوه دغه سره کېږي په ناسته، دا ولې نه کوې؟ 7 رکعته کېږي پر 6م رکعت کښېنې پر 7 باندې ولاړېږي، دا ولې نه منې؟ او 9 رکعته پر 8م کښېنې پر 9 دا ولې نه منې؟ او دا بیا ولې نه منې چې بیا سلام به 4 رکعت وکړو د تهجد، بیا به څه وکړو 4، بیا به 1 رکعت وکړو، دا ډول یا به یې واره 4 وکړو 4 بیا به وکړو او 3 دا یې ورسوي، دا ولې نه منې؟ نو خو څه دی؟ الله ودو شهداکم راوبلئ دا ستاسو ملایان دا مفتیان الیاجس والا ولې موږ کافران بولو؟ په دې بولي چې دوی دا مړی چې ته ورشه دعا ورته کوې دی تا پېژني دی تا ویني دی ستا په دعا خوشحاله کېږي. او سړی چې مړ سو چې ډوډۍ ته دې واچوي سم د لاسه رو راځي په ننوځي او رب په قرآن ثابته کړې ده. بیا دوی په امنة بالله کې هم وایي خو په پهیج نه وایي والبعث بعد الموت، پس له مرګه ژوند حق دی په قیامت. شیطان هم دعا کوي یا الله ما ته تر قیامت تر هغه ورځې پورې چې خلک راکښېني، رب ورته وایي نه، تر هغه وخته پورې یو وخت معلوم چې اوله شپېلۍ ده، ولې پر 2مه شپېلۍ خلک راژوندي کېږي، په اوله شپېلۍ باندې ټول انسانیت مړه کېږي، په 2مه شپېلۍ برته او راژوندي کېږي. الیاجس والا مړي ژوندي بولي، نبي صلی الله علیه وسلم د مدینې په قبر کې ژوندی بولي، او د اوښ بولي چې مرداري دي دی حلال بولي. حلاله غوښه چې په قرآن ثابته ده د اوښ غوښه حلاله ده، دوی چې تا وخوړه ستا اودس مات دی. د کشني بولي پاکې بولي مینځ یې نه، مني پاکه بولي. او په بخاري او مسلم کې شک نه ویني. بخاري هغه کتاب دی چې هغه لیکلی دي چې دا د انسان دغه چې د مني دا پاکه ده. بخاري لیکلی دي چې د شپې نکاح جایز ده. بخاري لیکلی دي چې موزتین د قرآن آخري 2 سورته دا د قرآن حصه نه ده، هغه ته مسلمان بولې. د هغه رقم ډېرې خبرې کې ستا په الیاجسو کې دیوبندیان دي وایي ته آیاتي که مماتي. د فضل الرحمن صاحب پلار مفتي محمود صاحب هغه صفدر صاحب ته وویل چې ته به دی کوې، ته به پر آیات نبي باندې کتاب لیکې چې نبي د مدینې په قبر کې ژوندی دی، څوک یې ژوندی نه بولي هغه کافر دی. نو تر تا بل غټ کافر شته؟ رب وایي انک میت و انهم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اپا ام مات او قتل. الله که دا نبي مړ شي یا څوک شهید کتیب د دین اوري. او د هغه رقم د هرې ډلې شیګان وایي زموږ د 12 امامانو د غټو بولو د غولو داسې بوی دي لکه مشک عنبر. تبلیغیان دیوبندیان وایي چې د نبي سلام غټې بولې که څوک وخوري باک نسه دا حلالي. نو د الله قرآن کې وایي په سوره مائده کې وایي په سوره نساء کې وایي چې ای نبي چې تی د غټو بولو سره راسي د غایتو څخه ودې وایي ته نو ماخه د غولو ده. موږ په پښتو کې غول ورته وایي، په اردو کې پاخانه ورته وایي، او په عربي کې غایت ورته وایي. نو چې وایي تی د غایت رالاس نو ته اودس وکړه. دی او د نبي صلی الله علیه وسلم وینه ګروبي هر شی حلال بولي. او الله قرآن کې وګوره په سوره دغه کې وګوره چې څه بوله مدثر کې الله ای نبی جامع پاکي ساته. نو اوس دغه تبلیغیانو غول پاک بولي، وینه پاکه بولي. نو دا رقم هر ډله راواخه دغه راواخه بیا خاص کار کپټنیان
الله په دغه قرآن کې ویلي دي چې کوم شیطان چې د آدم د تابعدارۍ څخه انکار وکړي هغه ته الله وایي پر تا لعنت دی ته چې او رجیم یې مدهور یې د ورځې تر قیامته پورې پر تا باندې لعنت دی په قرآن بار بار اته آیاتونه دي د شیطان مبارک د ابلیس مبارک 11 آیات دي دی وایي یا رب زه خو دې د ادم په وجه ګمراه کوم کافر دي کوم نو ته ما ته عمر راکړه د ورځې تر قیامته پورې الله وایي ما تا ته عمر درکړي تر ورځې معلوم پورې چې هغه اوله شپېلې نو دلته دی وایي چې نبي سلام او الله قرآن کې وایي چې د هر نبي څخه د شیطانانو دشمنان شته او د انسانانو شته نو دی هغه د مسلم روایات اوس چیز کې د الله قرآن په مغلوبه کوي د الله قرآن په ناکامه کوي د مسلم روایت پیښوي چې نبی اسلام وایي دا دی د ځانه خبره جوړه کړې ده هر چا چې جوړه کړې ده که شیګانو جوړه کړې ده که امام دا په خپله جوړه کړې مسلم وایي نبی اسلام و صحابو ته وایي د هر انسان سره دوه انډیوالان یو انډیوال چې دی د شیطانانو څه دی یو انډیوال چې دی او د دغه څه دی ملایکو څه دی او ملائک چې دي ښه خبرې په زړه کې وراچوي شیطان بدې خبرې راچوي صحابه ورته یا نبي د تا سره هم شته دی و د ما سره شته خو زما شیطان اسلام راوړی نو و چې هغه ما ته امر نه کوي مګر او د نیک خبرې دي کوي و دا کفر دی چې نورې ګردې خبرې 28 خبرې که 10 خبرې په دغه جماعت کې شته په کپټنانو کې خو هغه د الله د قرآن خلاف چې دا یوه خبر راواخلي په دې سره هم کافران دي بل وایي چې شیطان و ابو هریره تنوته آیات الله ورشو کرسی اوس آیات الکرسی او نبی نور وشو ثابت په خپل علم نو دغه شیطان ته چا ورشول چې دغه آیات الکرسی ته وایي بیا تعالی شیطان نه راځي نو شیطان خو په خپل زده ده نو چې چا خپل شی زده او بیا دی وایي ته دا وایه تعالی به شیطان راځي خو شیطان تا سره ګرځه په زړه کې پرته ده ستا زده دی ته د دې علم یې خو چیز دی وایي چوټي مو بړی باد خبرې ډېرې دي سر یو باید درته ورته وایي وادعوا شهداءکم راوبولئ دا ستاسو مددګاران په دین کې من دون الله چې الله دې پرېښو یعنې الله سره ما سره ټوله که یهود دي که نصارا دي که مجوس دي که په اسلام کې شیګان دي سنیان دي دا 600 ډلې دي دا ټوله راوړه ان کنتم صادقین که یاست تاسو رښتیا ویونکي فإن تفعلوا که چیرته دا کار نه وکړي پر آیات او نبی می آیات نه کې پیر پنځپیران وایي چې قرآن کې شفا ده که آیاتونه ولیکې نو جایز دی موږ په کوم آیات کې او رب ویلي چې ته پلانه آیات ولیکه او نبي ته ویلي چې دا ولیکه په غاړه که یا نبي صلی الله علیه وسلم صحابو ته چې پلانه آیات ولیکه دا ټوله کفریات دي الله په علم تفعلوا که چیرته دا کار نه وکړي ولن تفعلوا هرګز بیا نه وکړي نو که چیرته وایه زه خامخا کوم الله فاتقوا النار وویرېږه د اوره د ځانه خبرې مه کوه هره ډله چې ده په هره ډله کې کفریات شته او شرکیات شته کپټنیان هغه ډله ده که د دوی د بدعملۍ څخه ته انکار وکړې دوی تا بولي مرتد په خپله به د الله د قرآن انکار کوي هغه ته دوی بېدیني نه وایي که تا د ده بېدیني وښکاره کړه دی دا مرتد شوی بیا دا د دوی وګوره چل ته دوی تر شیطانانو په اخ وایي وایي پر دا سړي باندې پابندي ولګوئ مور سره ګایېږي مور سره کښېنئ ولې که کښېنئ بیا خو دا ته یې اړوي ولې دی چې دی بیا ستې کفر د ښکاره کوي الله وایي فاتقوا النار وورې د اور التي هغه اور وقودها الناس چې پیلوزې دي انسانان د کومو انسانانو چې هغه د الله د قرآن نافرمانه دي والحجارة او ډبرې
اعدت تیار کړ شوی دی دا جهنم دا اور للکافرین کافرانو. دلته زموږ خلک د ابن جوزي روایتونه پیښوي جنت چې دی وای اوار میدان شی نشته کې نه وری پکې ستا نه غلمان کې ستا نه درخت کې ستا چې ته سبحان الله ووایې نو په جنت کې ستا د سبحان الله د وجه څخه یو بنګله جوړه شي. او الله قرآن کې وایي په سوره ال عمران کې وایي چې جنت جوړ دی تیار دی چې تیار دی. اوس چې کافر مړ سولو د ده روز جهنم ته ځي چې مسلمان مړ سو د ده روز یې جنت ته. دغه دوه ماجز زموږ ته د زړه تسلي ده. ولې هلته په سوره انفال وګوره سوره محمد وګوره سوره انعام وګوره د کافر روز چې خیږي په دا مخ مخې وایي دا ملایک او پر دا شاګان وایي راوباسه دا روی دي نن تا ته هغه عذاب درکول کېږي چې هغه سپکوونکی دي. نو هلته عذاب شروع سو بیا رو ولاړه په سوره مومنون کې نه نوي نمبرات الله ستا رو موږ یوړله وه برزخ ته. برزخ معنی د دې دنیا د هغه دنیا تر مابین یو اړ دی چې راځي نه یا به جهنمي یا به جنت. هغه رو وایي یا ربه ما ایله کې چې زه برته دې دنیا له راسم او ژوندی سم بیا نیک عمل کوم. الله وایي دا نس کېدل. الله وایي نس کېدل دې وایي یا کېدلی چې رو راځي که پنجپیریان دي که هره ډله ده هغه وایي رو راځي. نو د الله د قرآن انکار شو. الله قرآن کې وایي سوره نحل کې وایي چې ای مؤمن ستا روح چې خیږي په ډېر راز سره خیږي او ملایک پر تا باندې سلام وایي وایي راووځه الله د تا سره راضي دي او ته د الله نه راضي او ننوځه زما په بندګانو باندې او ننوځه زما باغو ته. نو اوس دلته معلومه سو چې روح ووته بدن نه راځي که شیګان دي که سنیان دي ټوله وایي چې روح راځي خو وجه دا د دې د الله قرآن ویلی نه دی. آمنت بالله وایي په آمنت بالله پوه نه دي که پوه وایي بیا دې دا کې دا نه ساتله. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې قرآن زده کړو او بل ته ورسو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.